أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. نزول دي آيات كريمة بحق عثمان ابن طلحة رضي الله تعالى عنه كده کله چې مکه فتح شو نو دا چابیانو واکداري عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ سره نو عباس صاحب لاړې ورته د زمزم واکداري ما سره دا چابیان ما تراکا چابیان تینا واغستل دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو نو آیت نازل شو دا امانت خپل اهل تور کیا نو چابیان د عباس صاحب نو واغستل شو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته ورکم نو آیت ده إن الله يقينا الله تبارك وتعالى يأمركم أمر كي تاسو تا بدي خبر باندې أن تؤدوا الأمانات دا چې ادا کوي تاسو الأمانات امانتنا إلى أهلها أهل خپل لرا خاص کر چابیانی د بیت الله شریف اوس پاره عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ لرا او امر کوي الله تبارک وتعالى بدي خبر باندې واذا حكمتم کله چې فیصله کوي تاسو بین الناس په خلق باندې امر کوي تاسو تن تحکمو دا چې فیصله کوي تاسو بالعدل په عدل سره حدیث مبارک کی رضی المقسطون عند الله عدل کون کی پنیز د الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت کې به علی منابر من نور په منبرونو باندې بناسي داسې منبرونه چې د نور منبرونه بوي على يمين الرحمن د عرش خيارخ تبناسوي بل آیات کې الله وایي چې تاسو عدل کوئ او الوالدین والاقربین اگر کس تاسو پلاران وي نو په عدل به خبره کوئ انصاف به کوئ او که خپل خپلوانم وي نو او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا که مالدار وي او که فقیر به ګوره د چا سیټ بناله ګوره په عدل به فیصله کوي تاسو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى امركم حكما امر کړه تاسو ته په دغه فیصله باندې نعم من نعم الشيء غور شيء الذي غد يعظكم من يعظكم الله چې نصيحت کوي تاسو ته الله تبارک وتعالى اول چې د ادا الامانه ادا د امانت به امركم بالعدل امر کو تاسو ته په عدل باندې دا غور شي ده ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان د سميعا اوریدون کې خاصتا خبر د عباس رضی الله تعالی عنہ چې ورته ویل چې د زمزم واکداري ما سره د نو چابیان ما تراکړه بصیر لیدون کې ده عثمان صاحب چې چابیان ورکی یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اطیعوا الله اطاعت الله تبارک وتعالى او کې په فرایضو کې واطیعوا الرسول او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په سنتو کې واولی الامر منکم اطاعت د فقهاو کیا مجتهدینو اطاعتو کې په اجتهادي مسائلو کې فإن تنازعتم پس کچره اختلاف کې شوي تاسو پس که په جګړه شوي تاسو تنازعتم من تجادلتم په جګړه شوي تاسو واختلفتم په اختلاف کې شوي تاسو اے فقهاو اے علماو فی شیء پس شي کې په یو مسأله کې په اختلاف کې شي فردوه پس رد کې دا مسأله الى الله الله تا والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اوس راشه دا اول الامر ترجمه په اول الفقه سره چا کړی دا اوله ترجمه دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ترجمه دا هغه تاسو اطاعت کوي اول الامر چې مراد دینه عمره د سرایا دي د جهاد قومندانان تینه مراد دی ابو هريره صاحب ویا کله ابو هريره صاحب دا ترجمه شي هو دا هم بعید نه ده د فقهاو ترجمه سره دارنګ نحاس چې 338 هجری کې لیکل شوی دی هغه عمره د سرایا دا هم راځي کیږي علما وتا ځکه چې عمره د سرایا به علماوي د جهاد قومندانان به علماوي دارنګ ابن جرير طبري هم ویا قومندان خبره منل کیږي دا هم د قضا خبره منل کیږي او قضا کې څوک ناستي فقها ناستي علما ناستي يرجو الى طاعه الفقهاء دغه خبره هم رجوع کوي طاعت فقها ولرا واپس کیږي طاعت فقها خا دویم نمبر عبد الله ابن عباس سے ترجمه کوي اول الفقه سره دا مجتهدین تاسو اطاعت کوي فقها نو اوس به وګورو چې په تفسیر کې رتبه د چا ده سمنزلت لري په تفسیر کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تفسیر او د عبد الله ابن عباس انصاف پکار دی پدې کې د صحابه کې د هر چا رتبه ده عبد الله ابن عباس چې د رئیس المفسرین دی
دا د ټولو نه مقدم دی په تفسیر کې او د عبد الله ابن عباس تفسیر چې تعارض راشي د عبد الله بن مسعود سره رضي الله تعالى عنه او عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه سره او د ابو موسى الاشعري سره او د ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سره چې دې سره تعرض راشي نو ټول نه مقدم تفسیر کوم یو دی دا د عبد الله ابن عباس تفسیر مقدم دی ځکه چې رئیس المفسرین دی سوا د خلفای 40 هغه ته امت ځان ته د عقیدت قائل دی نو عبد الله ابن عباس ترجمه کیا او اول الامر منکم اے اول الفقه منکم د مجتهدین تابعداري هم کویا دغه ترجمه کوم تفسیرونو لیکلی دا دغه آیات لاندې اول نمبر تفسیر الماوردی چې 350 نمبر هجری کې لیکل شوی دی هغه د اول الامر ترجمه کوي هم الفقهاء والعلماء چې دا فقهاء او علما دي دویم نمبر تفسیر سمعانی چې 489 نمبر هجری کې لیکل شوی دی هغه هم دا معنا کوي په فقهاء سره دریم نمبر تفسیر مکی چې 437 نمبر هجری کې لیکل شوی دی هغه هم معنا کوي او د جابر بن عبد الله صاحب قول هم راخلي هم اهل العلم والفقه ها سلورم نمبر تفسیر سمرقندی د اول الامر معنا کوي چې تاسو تابعداري وکړئ د اول الامر څوک دی یعنی الفقهاء والعلماء فقهاء او علما دي په الدين په دین کې بیا وایي سوي ويجب طاعتهم سمرقندی وایي چې واجب کړي الله تبارک وتعالى طاعت د فقهاء دا قول د ضحاک سے براخلی پنځم نمبر تفسیر ثعلبی 427 هجری کې لیکل شوی دی د جابر بن عبد الله صاحب او د حسن صاحب او د ضحاک صاحب او د مجاهد صاحب والمبارک و اسماعیل بن ابي خالد د دې ترجمه راخلی هم الفقهاء والعلماء بیا هم ویدي بیا وی واوجب الله طاعتهم واجب کړي الله تبارک وتعالى اطاعت د فقهاء علی العباد په بندگانو باندې شپږم نمبر تفسیر فتح القدیر د شوکانی د عطا صاحب قول اخري اول الامر منکم و اطاعت کوي تاسو د اول الامر سوق دی ول الفقه مجتهدین فقهاء والعلم اوم نمبر تفسیر الرازی دا 606 نمبر 606 هجری کې لیکل شوی دی مراد د اول الامر نه سوق دی وي تاسو تابعداري کوي د اول الامر دا سوق دی العلماء او دا علما دي اتم نمبر تفسیر بحر محیط د ابو حیان هغه هم اول الامر منکم تاسو تابعداري کوي د اول الامر اطاعت دا سوق دي هم العلماء او علما دي چې 755 نمبر هجری کې دا لیکل شوی دی دا تفسیر ها نهم نمبر البسيط د واحدی دا هم معنا کوي اول الامر منکم تاسو تابعداري کوي د اول الامر دا سوق دي هم الفقهاء او مجتهدین دي والعلماء علما بیا وی چې اوجب الله طاعتهم واجب کړي الله تبارک وتعالى طاعت د فقهاء دا وهذا قول دا قول د مجاهد صاحب دی والحسن والضحاك صاحب قول دی دا هم په 428 هجری کې لیکل شوی دی ها لسم نمبر تفسیر د شیخ صالح ابن عثیمین دا یو لوی محدث تیر شوی دی په سعودي عرب کې او یو لوی مفسر هم دی هغه هم وی اول الامر منکم تاسو تابعداري کوي د اول الامر دا سوق دی وهم العلماء دا علما دي ها یو لسم نمبر تفسیر الوجیز د واحدی هغه هم وی وهم العلماء والفقهاء مراد تنا علماء او فقهاء دي دولسم نمبر تفسیر ابن ابي حاتم الرازي 327 هجری کې لیکل شوی دی د ابن عباس صاحب قول راخلی چې هم الفقهاء باخره کې وی فاوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد واجب کړي الله تبارک وتعالى په عبادو باندې خلقو باندې اطاعت د فقهاء در لسم نمبر تفسیر احکام القرآن د جساس 370 هجری کې لیکل شوی دی د مجاهد صاحب قول راخلی انهم وإذا مرادنا اولو الفقه دا فقهاء دي او علماء دي ولانه امر سائر الناس بطاعتهم ځکه چې امر شوی دی ټول خلکو ته په طاعت د فقهاء خاص لسم نمبر تفسیر ابن کثیر هم د ابن عباس صاحب قول اخري چې مراد تینا فقها دي پنځم لسم نمبر تفسیر در منصور هغه هم وی چې اهل الفقه مراد تینا فقها دي باخره کې وی فاوجب الله طاعتهم واجب کړي الله تبارک وتعالى طاعت د فقها اطاعت د فقها على العباد په بندگانو باندې
ها ولسم نمبر تفسیر مستدرک ولسم مستدرک حاکم عبد الله بن عباس سے قول اخری هم وی هم الفقهاء بهم وی فاوجب الله طاعتهم واجب کړي الله تبارک وتعالى طاعت فقهاء اتلسم نمبر روح المانی هم دا معنا کوي اتقان هم دا معنا کوي او شلم نمبر تفسیرم اللباب د ابن عادله ابن عباس سے جابر بن عبد الله سے قول اخری وی الفقهاء والعلماء مراد تینا فقهاء علماء دی یوشتم نمبر تفسیر اکلیل د جلال الدین سیوطی صاحب د جابر بن عبد الله صاحب او د عبد الله بن عباس صاحب د مجاهد صاحب قول اخری انهم اولو العلم و دا اولو العلم دی او فقه خواندان دی اوجب الله طاعتهم واجب کړي الله تبارک وتعالى و طاعت د فقهاء دوشتم نمبر تفسیرم معنی القرآن د نحاس 338 هجری کې لیکل شوی دی د جابر بن عبد الله سے روایت راغی هم الفقهاء چې دا فقها دی وی اول الامر سوق دی فقها دی 23 نمبر تفسیر احکام القرآن د عبد العزيز الطريفي غسوي وكان السلف وسلف يفسرون چې تفسیر وکول اول الامر د اول الامر بالعلماء والفقهاء علماء وفقهاء سرا سلف دا ترجمه کیا او 24 نمبر تفسیر احکام القرآن الکیاء الحراسی چې 504 هجری کې لیکل شوی دی وی مراد تینا الفقهاء والعلماء تاسو تابعداري وکړئ د اول الامر دا څوک دی فقهاء او علما دي نو جمهور دا معنا کوي چې الفقهاء والعلماء د مجتهدین او تابعداري هم کوي نو امام ترمذی الفقهاء هم اعلم بمعاني الحديث فقهاء چې دی پوهیږي په معنا د حدیث باندې اوس مخکې وای چې فین تنازعتم پس کچره تاسو اختلاف راغی ای فقهاء ای علماء په یو مسأله کې مو اختلاف راغی نو فردوه پس رد کړئ دا مسله الی الله الله تعالی والرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مسأله رد کړئ ذالک دا مسأله رد کول کتاب الله او سنت رسول ته یا اطاعت الله اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او اطاعت فقهاء او رد کول مسله کتاب الله او سنت رسول ته خیر ډیر غوره دی او احسن تاویلا ډیر خله انجام دی یعنی احسن ډیر خسته تاویلا د جهت د تاویل نه یعنی د دې انجام ډیر مزیدار راځي اوس دلته تو به چې فین تنازعتم دا معنا چا کړی د چې کچری اختلاف راغی د فقها او علما او بادرت کی مسله کتاب الله او سنت رسول تا اول خود دلیل ته ضرورت نشته ځکه الہ العالمین تکلیف ته بما لا یطاق نه کیا دا ټول تعام نه دی عام سړی امی سړی د ډیمار سړی ټماټر والا سبزی والا پکې داخل نه دی ځکه چې الہ العالمین تکلیف ته بما لا یطاق نه کوي یو ماشوم چې ګرځیدې نشي او تو ورته چې ما ته اوبه راوړه نو دا د جاهل کار دی کنه دا محض عناد دی تعصب دی دا ټول پکې داخل نه دي فإن تنازعتم کې دا خطاب فقهاء ته دا چا ویلي دي اول نمبر فإن تنازعتم کې خطاب احکام القرآن الکیاء الحراسی او امر اول الامر برد المتنازع دا اول الامر تر امر دی چې رد کی هغه فیصله چې اختلافي ده کتاب الله او سنت رسول ته مجتهدین ته امر دی وليس لغير العلماء معرفه كيفيه الرد الى كتاب الله والسنه بغیر د علماء نسوک نشي کولای امی سړی ته د طلاق مسله واچو د عتاق مسله واچو د میراث مسله واچو کتاب الله او سنت رسول ته رد کولای شي نه نشي رد کولای دا موز فرائض نشي ثابتولای د کتاب الله او سنت رسولنا بیا دا مسلې شو دویم نمبر تفسیر فتح البیان صدیق حسن خان هغه هم وی فین تنازعتم کې دا تنازع د فقها او ته ای فقها او چې تاسو کله اختلاف راغی نو دا مسله کتاب الله او سنت رسول ترات کوي دریم نمبر علامه قرطبی هم وی علامه قرطبی هم وی چې تاسو فین تنازعتم کې خطاب چاته دی فقها او علما او ته سلورم نمبر جساس هغه هم وی فین تنازعتم دا کله چې اختلاف راغی فامر لاول الامر دا امر دی اول الامر ته برد المتنازع فيه هغه اختلافي مسله چې رد کول کیږي الی کتاب الله و سنت نبیه سنت نبی یعنی کتاب الله او سنت رسول ته بیا وی اذا كانت العامه
ومن ليس من اهل العلم ليست هذه منزلتهم امثل منزله دا ندا اغد اهل علم ندي لانهم لا يعرفون كيفيه الرد الى كتاب الله وسنه نبيه دي نپويږي په کیفیت درب په طریقه رد کتاب الله او سنت رسول ته یو مسأله رد کیدامیان بیا اخره کې وي ثبت انه خطاب للعلماء ثابت شو چې دا خطاب د علماء ته دی دارنګي تفسیر در منصور هم ويا فإن تنازعتم قال تنازع العلماء چې اختلاف راغی د علماء نو هر یو احد دی پګریوان کې سر ټیټ کې چې دا د عوامو تراجع کې د فقها او علماء ته نو فإن تنازعتم کچره استاسو اختلاف راغی فقها او علماء فی شیء پس شی کی فردوه پس رد کړه دا مسله الی الله الله ته والرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس چې د فقها خبره منل کیږي کوم یو خبره هغه مسأله چې نصوصونه ثابت ده د قرآن او حدیث نه ثابت ده نو فقها او کې هغه ته نشي ستلې هغه ثابت ده بس حدیث شته قرآن شته هغه اجتهادي مسائل چې قرآن او حدیث کې نه وي اجتهادي مسائل ذکر الفقيه والمتفقه خطيب بغدادي شافعي ده 392 هجري کې دا لیکل ده واما الاحكام الشريعه دا احکام د شریعت چې على قسمين په دو قسم دي الاول يعلم ضروره من دين الرسول كصلاه الخمس والزكاه وصوم رمضان دارنګ والحج تحريم الزنا والشراب شو دا مسائل چې دي په دې کې تقلید نشته دا مسائل منسوسه دي وضرب اخر سم مسائل نور دی وي احکام د شریعت دي چې هغه نه معلومیږي الا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات فروع عبادات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من الاحكام فهذا يصوبون فيه التقليد بیا پدې کې تقلید دی په فروعي مسائلو کې ځکه بیا دلیل کې دا پیش کړي فاسألوا اهل الذكر تاسو تپوسو کوي د اهل ذکر نه اهل ذکر سوق دي همدغه فقها ان كنتم لا تعلمون کچره تاسو نه پويږئ په یو مسأله کې اوس براشو چې دا تقلید څه معنا نامي د شرح حسامي د تقلید معنا کوي تعریف د تقلید التقلید اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل اتباع د انسان یو انسان تابعداري کول هغه سکی چې دی وای سکیا چې ته عقیدت لري په هغه باندې قول دا مقلد خپل باندې چې دا صحیح لګیا دی یعنی هغه سره دلیل شته خو ته نه دلیل نه واړي لکه نن سبا علما شیخان تقریرونه کوي دا عوام اوري چاته نه دلیل غوښته دی همدغه ست چې یو مجتهد پس زی داغي خبره پس زی داغي مسأله هغه سره دلیل شته خو ته نه دلیل نه غواړي دویم نمبر ماجم الفلسفي اول نمبر جلد 292 نمبر صفحه کې وایي تقلید چې هو اتباع الانسان دا اتباع تابعداري کول د انسان چې دی په هغه سکی چې وای دی او سکیا ځکه چې ته په هغه باندې حسن ظن کې مجتهدینو باندې چې څوک حسن ظن کوي په امامانو باندې چې څوک حسن ظن کوي او د هغه مسألو پسې لاړ شي یعنی هغه سره دلایل شته نو دې ته تقلید ویل کېږي دارنګه کشاف اصطلاحات الفنون وایي التقليد اتباع الانسان تقلید ستویل کیږي اتباع د انسان غيره فيما يقول يفعل هغه چې سوي او کوي معتقدا حقيقه من غير نظر الى الدليل نو بغیر د نظر د دلیل نه چې ته دا غینه دلیل نه غواړي هغه سره دلیل شته نو دا ستا حسن ظن وي په هغه باندې دا حسن ظن دی یقین ته رسیدلی چې دا دومره خلق د پس روان دي او ته ورته بیا دلیل نه غواړي لکه نن سبا چې هر یو کس د علماو د شیخانو تقریر او چاته نه دلیل غوښته دي نو مجتهدینو باندې هم دغه حسن ظن پکار دی تارك الشرح منار مصري هم دا معنا کوي التقليد عبارة اتباع الغير في قوله أو فعله معتقدا على الحقية من غير تعمل في الدليل علامة قرطبي وي تقليد ستوي لكي حقيقة قبول قول بلا حجة دا چا مجتهد قول قبل ولا بغیر د دلیلنا چې هغه سره دلیل شته لکه څنګه چې دا بیا وایي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبره ومنله بغیر د دلیل نه من غیر معجزه بغیر د معجزه نه ونغخته ان يكون مقلدا دا مقلد شو علامه قرطبي ويخه واما من نظر فيها فلا يكون مقلدا چې تن دلیل وغختو نو فلا يكون مقلدا دم مقلد نشو اوس دا خبره چې تقلید جهل دی نه ابجد العلوم وي
اول نمبر جلد 134 نمبر صفحه العلم له حقائق اللغويه والعرفيه، علم د پاره حقائق دي لغوي وعرفي والاصطلاحيه. كل من اشتغل بتحصيل علم ولو كان على جهه التقليد، اگر که په طریقې د تقلید سره وي نو هغه هم علم دی. تراتیب اداریه وی دریم نمبر جلد او 167 نمبر صفحه کې فإن أكثر من الصحابة لم تحصله معرفة الأحكام الشرعية إلا التقليد. صحابه به اکثر احکام اغستله په طریقې د تقلید سره، نه به حاصلول دي احکام د شریعت الا التقلید مگر په تقلید سره. دارنګ لوجنا 200 نمبر صفحه کې وی کان ابو حنیفه الزمهم بمذهب ابراهیم النخعی، د ابراهیم النخعی قول پس بتلو. امام شافعی صاحب د حج مسله کې سوی و ما دا مسله د عطا صاحب نه تقلید کړي دا. فتاوی ابن تیمیه دویم نمبر جلد 203 نمبر صفحه کې هغه غینه چا تپوس کړي دي امام ابن تیمیه رحمه الله نه چې امامانو په تقلید باندې ولې رد کړي دي. د جواب کوي منع الأئمة عن التقليد إنما هو في حق القادر على أخذ الأحكام عن الأدلة. امامانو چې څوک د تقلید نه منع کړي دي هغه شاګردان منع کړي دي چې هغه قادر دي په اخذ د احکام د ادله نه چې قرآن او حدیث نه اخذ کولی شي، مجتهدین دي هغه منع کړي دي. دارنګه حجت الله البالغه کې شاه ولی الله سی ویا چې د امامانو کوم اقوال دي د تقلید پر رد کې په حق المجتهد، د په حق د مجتهد کې دي نه د مقلدینو په حق کې. دارنګ علامه قرطبی په وإذا قیل دویم سپاری آیات وإذا قیل لهم کله چې ویل شي د مشرکانو ته اتبعوا ما انزل الله، تابعداریو کې دغه قرآن چې نازل کړي شوی دی نو دې سوی دا مشرکان بل نتبع ما الفینا وجدنا علیه آبانا، چې مونږ تابعداري کوو دغه څه چې پلارانو زمونږ مونږ کړي دي. نو علامه قرطبی سوی دغه آیات لاندې تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد، یو قوم تعلق نیولې په دې آیت باندې په ذم د تقلید باندې، په بدې د تقلید باندې لذم الله تعالی الكفار، ځکه چې الله تبارک وتعالى بدی بیان کړی د کافرانو باتباعهم لآبائهم، د تابعداري د پلارانو د دې په باطل په باطل کې واقتدائهم بهم في الكفر، باقتداء د کفر والمعصيه په ګناه باندې. علامه قرطبی سوی وهذا في الباطل الصحيح، دا په باطل کې صحیح دی، دا شرکی تقلید دی. یو صحیح تقلید چې دی اما التقلید في الحق، هر چې تقلید دی په حق فاصل من اصول الدين وعصمه من عصم المسلمين، دا اصل دی په اصول د دین کې، وعصمه من عصم المسلمين، د مسلمانانو د خلاصې لار ده. ما خبر خلاص کا چې تقلید په کوم یو مسئلو کې کیږي اجتهادي مسایلو کې، او دا تعصب او عناد دی چې څوک دا وایي چې د تقلید په صورت کې د مقلدینو مقصد دا دی چې د قرآن او حدیث خلاف کوي. نه، اصل کې عمل کول دي په صحیح تطبیقاتو باندې. مقلدین دې لپاره تقلید نه کوي چې د الله او د رسول دشمنی اراده وي، نافرمانی اراده نه اراده. بعض خلک وایي د مقلدینو قرآن او حدیث سره کار نشته، د امام قول پسې دي زی. نه، هغه مسئله کې تقلید کیږي چې قرآن او حدیث کې کوم مسئله نه وي، اجتهادي مسئله وي، فقط په هغه مواضعو کې چې معلقات دي، سخت دي، مشکلات دي، متعارضات دي. یو نس کې راغلل چې رفع الیدین کړي او بل نس کې راغلل چې نه دي کړي. د دغه دفع د تعرض د پاره د فقيه قول پسې تل پکار دي چې دا مخکینه دی، دا رستنه دی. د دې مقصد دا نه دی چې دا د قرآن حدیث خلاف دی. نه، مشکل آسان کی دلتا تا دا فقها، نو دا عناد دی او اس تعصب دی چې د فقهای کرامو د قرآن او حدیث نه خلاف کړی دی. دا چا ذهن منی چې امامان دومره هغې خو دین ته خدمت کړی دی، هغې به د قرآن او حدیث خلاف بالکل نه کوي امامان. او که یو مسئله وه چې حدیث راغی تا ته صحیح حدیث راغی او د امام خبره وه، نو هغه امام خبره پرېږده، حدیث پسې لاړ شه، صحیح حدیث پسې لاړ شه. او هغه مسائلو کې تقلید چې اجتهادي مسائل دي. ځکه امام ترمذي رحمه الله الفقهاء هم اعلم بمعاني الحديث، فقهاء په معنا د حدیث باندې پوهیږي. دا ګوره امام الطحاوي رحمه الله ولنا تر اخره ګوره دلایل پیش کوي. وقول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله العياذ بالله، ګینه د دنیا نه هغې په کفر باندې تللی دي چې تقلید ته څوک شرک وایه. دارنګې بدر الدین عیني چې بخاري باندې څومره بهترین شرح لیکلې ده، هغه مذهب نه پرېږدي، هغه امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دی. فتح الباری د ابن حجر اسقلانی
هغه وګوره د شوافع مذهب نه پریدي نو هر مجتهد په زین او هغه تقلید دی په اجتهادي مسایلو کې خپل امام ابن تیمیه رحمه الله چې ډیر ماهر دی په حدیثو کې هغه دومره ذخیره علمی او حفظ الحدیث سره د امام احمد صاحب مذهب ولې نه پریدي دارنګي ابن قیم رحمه الله د امام صاحب په مذهب باندې دی فتح القدیر والا دارنګي لوی لوی فقها نو دته شرک ټاپه لګول یا د گمراهی ټاپه لګول دا حق نه دی